السلام علیکم ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو صوبایي منجرګي خیبر پختونخوا کې د انډر پولای منشیات فیروشای او نور د امن او امان صورتحال حواله سره چې کوم شیزونه په امن او امان باندې اثر انداز کیږي نو د دې خلاف د یو ډیره غټه مظاهره مردان کې کړې ده د صوبایي منجرګي چې کوم خلک وغیرہ جمع شو او د دغه مظاهره قیادت صوبایي منجرګي چیرمن سید کمال شاه باچا او ورسره بیا د ضلع نوخار نه دلته نه د لوی تعداد کې خلک چې کوم شریک شو د هغې قیادت ضلعي چیرمن پیر ذوالفقار باچا نور مشرانو دې کولو د صوبایي منجرګي حوالې سره ډیر یو کلو واضح اعلان د هغې د لایحه عمل حوالې سره سید کمال شاه باچا کړی دی. صوبایي منجرګه که موږ ووایو نو دا د ډېر وخت نه دلته چې کله د سخاکوټ کې دلته د اغواکارۍ او د منشیات فروشۍ دلته جرایم پیشه خلق و دلته یې پناه اخیستې وه او هغه خپله ریاست دپاره چیلنج او ریاست د هغې خلاف کاروایي نه شوه کولی لا مجبور لا کمزوري وه لا هلته د خلقو د طرف نه تاثر اثر او د هغوی د طرف نه کوم رد عمل نه یارېدل نو دغې حالاتو نه پس چې کله ډیر زیات حالات خراب شو نو د صوبایي منجرګي چیرمن سید کمال شاه باچا دغلته یو ډیر لوی تحریک شروع کو او بالاخر دغلته لشکرکشي وشوه او داسې لشکرکشي تاریخي لشکرکشي چې پولیس او فوج دا ټول ورسره شو عوامي چې کم لهر راوچت شو عوام خلق راوتل او دغلته چې څومره کرمینل خلق و جرایم پیشه خلق و هغه که منشیات فروش و هغه که اغواکار و د ټول پاکستان نه به دلته نه جرایم کنټرول کېدل ټول پاکستان کې چې کوم نیټورک وي نو هغه به دلته نه کنټرول کېدي د دغې خلاف داسې د بنګه کاروایي وشوه چې هغه تر ننه پورې هغه علاقې صفا دي او د هغې مثال خلک ورکوي. دغسې مختلفو علاقو کې وقتا فوقتا د صوبایي منجرګي چې کوم تحریک دی جاري دی او د یو پریشر ګروپ په حیثیت باندې دلته کې انتظامیه سره قانون نافذ کولو والا ادارو سره پولیس فورس د دې ټولو په اشتراک باندې د یو داسې پریشر ډیولپ کوي په معاشره باندې په دې جرایم پیشه او خلقو باندې بیا د خپله انتظامي افسرانو باندې چې د دې جرایمو مخنیوی وشي هغې کې که منشیات فروشي هغې کې که اغواکاري وي هغې کې که نور سماجي برایانې وي ډېر زیات داسې سماجي برایانې چې هغه امن و امان باندې اثر انداز کیږي د سماج چې کوم خرابې پکې راځي حالات خرابوي نو هغې باندې اثر انداز کیږي دغې خلاف ډېر غټ تعداد کې خلق راویستل د دې خلاف اواز اوچتول او حکومت په دې باندې مجبوره کول او که حکومت دا کار نه کوي نو بیا حکومت خپل شاته ودرول ادارې خپل شاته ودرول پولیس خپل شاته ودرول په خپله مخې ته راوتل دا ډېره غټه کاروایي او دا ډېر غټ زړه غواړي او دا انقلابي قدم مخکې صوبایي منجرګي اوچت کړی دی نن په مردان کې چې کوم دا اجتماع مقرر شوه اجتماع وشوه دومره خلق راووتل نو د هغې لبلباب هم دا چې راتلونکي وخت کې دا چې کوم صورتحال په ټوله صوبه کې جوړ دی مختلفو اضلاعو کې هغې کې انډر پولای ده هغې کې نجي سود دی او هغې کې بیا منشیات فروشي ده نو د دې به مخنیوي دپاره به او سماجي برایانې مخنیوي دپاره به مقامي ادارو سره د دوی په صلاح و مشوره هغه که په یو ځای باندې لشکرکشۍ په صورت کې وي او هغه که په اګاهۍ په صورت کې وي هغه که په معاشره باندې یو پریشر ډیولپ کولو په صورت کې وي نو دې له به کردار ادا کوي او دې د لایحه عمل جوړه شوه دا د تېره هفته کې دې حوالې سره هم میټینګونه شوي و خبرې شوي او مونږ ګورو په صوبایي منجرګي چې کوم قیادت دی نو هغه د تیر چې کوم څه وخت نه تحریک شروع دی نو د هغې په تجرباتو کې او د هغې چې کوم ایکسپیرینس د هغې رڼا کې یو نوی قدم اوچتول غواړي نو نوي انداز کې نوی قدم چې موجوده کوم سچویشن دی حالات دي معاشره کې کم چیلنجونه دي نو هغې سره هم د هغې په نوي انداز کې لکه چې څنګه نوې ټیکنالوژي راځي نوې حالات راځي او هغې دپاره بیا تیاریانې کېږي نو دغسې چې معاشره کې نوې کمې بیماریانې دي په نوې نومونو دي په نوې اندازونو دي نو جرایم پیشه افراد دي او که اغواکار دي او که منشیات فروش دي چې کوم نوي نومونو سره نوي اندازونو سره نوې معاملو سره راوتي نو د هغې خلاف به په نوي انداز کې صوبایي منجرګه هم کار کوي. په هر حال ډېره غټه اکټیویټي شوې ده. صوبایي منجرګې سید کمال شاه باچا او نور قیادت
د خراج تحسین مستحق دي. زه دا ګڼم چې دا صوبایي منجرګاه داسې یو پریشر ګروپ، داسې یو تنظیم، داسې یو اداره، داسې یو ارګنایزیشن دی چې بغیر ګولۍ چلولو ډېر زیاتو ځایونو کې بغیر څه ریزسټنټ، بغیر څه سوک چلولو، سوک سپېړې او بغیر د څه دغه نه ډېر خپل چې کوم د هغې طریقه کار دی احتجاج په صورت کې، د دباو په صورت کې او معاشرې کې افسران هغوی سره گفت و شنید په صورت کې، هغوی سره په مشاورت په صورت کې مختلف یو طریقه هم نه پرېږدي او په معاشره باندې اثر انداز کېږي او د جرایمو بېخونۍ دپاره مختلف قدمونه اوچته